बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द 10th क्लास बायोलॉजी स्टार्ट हो जमंग टॉपिक दे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, इंसान में निज़ाम तनफुस। रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस between the body and environment is called respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो हाँ सिस्टम چې د هغې په ذریعه باندې د ګیسونو تبادله کیږي د لیوینګ تھنګ د باډي او د انوایرمنټ په منځ کې دغه سیستم ته ریسپیریټري سیستم ویل کیږي. د انسان ریسپیریټري سیستم په دوو حصو باندې مشتمل دی. نمبر 1 ایئر پیسیج ویز، نمبر 2 لنگز. ایئر پیسیج ویز څه ته وایي؟ Air passage ways, these are the tubes through which the air reaches to the lungs. The respiratory system هغه tubes چې د هغې په ذریعه باندې هوا لنګس ته رسي دغه tubes ته air passage ways ویل کیږي. air passage ways په مختلفو حصو باندې مشتملي. nose، 2 external nostrils، 2 nasal cavities، internal nostrils، pharynx، larynx، trachea، bronchi، bronchioles، alveoli. د تمام حصے د ایر پیسیج ویز دي. دغه شانې د ریسپیریټري سیستم دویمه حصه چې ده هغه لنګز دي. د انسان په جسم کې 2 لنګز موجود دي. لنگز د انسان په جسم کې په چیسٹ کیویټي والا حصہ کې موجود دي. لنگز نمبرز 2 لہذا هغه لنګ چې هغه په رائټ سایډ کې د جسم موجود دي رائټ لنګ ورته ویل کېږي. هغه لنګ چې هغه د جسم په لیفټ سایډ کې موجود دي دغه لنګ ته لیفټ لنګ ویل کېږي. لنګ چې دي نو په دې کې الویلای موجود دي او د الویلای تعداد په دوانه لنګس کې د 300 میلیونز پوري. دغه شانې په یو لنګ کې د الویلای تعداد د 150 میلیونز پوري. دغه شانې د لنګ نه غیر چاپیره ډبل ممبرین لیر موجودي چې هغې ته پلیوره ویل کېږي. د دغه لیرز په منځ کې فلویډ موجودي او دغه فلویډ ته پلیورل فلویډ ویل کېږي. دغه شانې د لنګز ویټ چې دی هغه د 650 ګرامز نه والا د 700 ګرامز پوري. ایر پیسیج ویز او لنګز په دې ډایګرام کې منګه په ډیټیل سره بیانو. د ایر پیسیج ویز اولنی څه چې د هغه نوز دی. نوز د ریسپیریټري سیستم هغه سره چې هغه ایکسټرنلی دا په هډ والا ریجن کې موجودي او د هډ کم فرنٹ حصہ چې دا پاغه کې نوز موجودي. په نوز کې 2 ایکسټرنل ناسټرلز موجودي. دغه ایکسټرنل ناسټرلز یعنی د نتنو په ذریعہ باندې هوا چې دا هغه نیزل کیویټیز ته ځي. د نوز دننه حصہ چې دا پاغه کې 2 نیزل کیویټیز موجودي. په دغه نیزل کیویټي حصہ کې بون موجودي چې هغه ته نیزل بون ویل کېږي. دلته کارټیلیج موجودي. دغه شانې نیزل کیویټیز حصہ چې دا پاغه کې هیرز موجودي. دغه شانې میوکس چې دی هغه موجودي او د نیزل کیویټیز حصہ چې دا د انټرنل لایننګ د میوکس ممبرین په ذریعه شوی. دا شانې د 2 ایکسټرنل ناسټرلز په ذریعه باندې یعنی د نتنو په ذریعه چې کله ایر نیزل کیویټیز ته انټر شي نو د نیزل کیویټیز فنکشن دارې چې دلته هوا چې دا هغه وام کیږي، د هوا فلټریشن کیږي، هوا چې دا هغه کلین کیږي او دا شانې هوا چې دا نو په نیزل کیویټیز حصہ کې
هوا چې دغه میوست کیږي نمدار کیږي. دا شانې د نیزل کیویټیز اخرنۍ څه چې دا هغه انټرنل ناسټس ده. د انټرنل ناسټس په ذریعه باندې د نیزل کیویټیز نه ایر چې د هغه پیرنګس والا حصے ته ځي. پیرنګس حصہ چې ده هغه د انټرنل ناسټس نه سٹارټیږي د لیرنګس پورې. پیرنګس حصہ چې ده دا د مسز نه جوړي یعنی دا مسکولر حصہ را. دا شانې د دې لمبای چې ده د 4.5 انچ پوری. پیرنګس حصہ چې ده د دې انټرنل لایننګ د میوکس ممبرین نشوي. دا شانې پیرنګس والی حصے ته چې کله د نیزل کیویټیز نه د انټرنل ناسټس په ذریعه باندې ایر راشي د پیرنګس کاردار چې دا ایر چې دی د هغې کلینینګ کوي، ایر چې دی د هغه فلټریشن کوي او دغه شانې ایر چې دی هغه په پیرنګس کې میوست کیږي او دغه شانې ایر چې دی هغه په پیرنګس والی حصه کې وام کیږي. د پیرنګس نه ایر چې دی هغه لیرنګس ته ځي. لیرنګس د ریسپیریټري سیستم هغه سره چې هغه د پیرنګس نه سٹارټ شوي د ټریکیا پورې. لیرنګس ایسې ته وایس باکس ویل کېږي او لیرنګس ته وایس باکس ځکه وایي چې په دې کې आवाज یعنی ساوند پیدا کېږي. دغه شانې د لیرنګس هغه حصہ چې هغه پیرنګس د هغې په ذریعه باندې په لیرنګس کې اوپن شوی دغه حصې ته ګلاټس ویل کېږي. د ګلاټس د پاسه یو ډکن موجودي چې هغې ته ایفیګلاټس ویل کېږي. د ایفیګلاټس کار دی چې کله د پیرنګس نه خوراک او اوبو اسوفیګس والا حصې ته ځي نو دغه ایفیګلاټس چې دی هغه ګلاټس والا حصه چې دا ګلاټس چې دی هغه کلوزډ کوي او دغه شانې واټر او خوراک د پیرنګس نه اسوفیګس حصې ته ځي. دغه شانې د واټر او د خوراک ذرات چې دي هغه لیرنګس والا حصې ته نه انټر کیږي. کله چې ریسپیریشن عمل کیږي نو په هغې کې د ایپیګلاټس چې دی دا د اسوفیګس والا حصه چې دغه بندوي. دغه شانې ګلاټس حصه چې دغه کولاوي او هوا چې دا ایر چې دی هغه د پیرنګس نه لیرنګس ته د ګلاټس په ذریعه باندې داخليږي او دغه شانې ایر چې دی هغه د پیرنګس نه اسوفیګس والا حصې ته ځکه نه ځي چې دغه اسوفیګس والا حصه د ایپیګلاټس په ذریعه باندې کلوزډ شوي د ریسپیریشن په دوران کې. دا شانې لیرنګس والا حصې ته چې کله د پیرنګس نه ایر راشي نو په لیرنګس والا حصه کې هوا چې دا هغه میوست کیږي نمداره کیږي. دا شانې هوا چې دا هغه په لیرنګس والا حصه کې وام کیږي د ایر کلینینګ کیږي او فلټریشن په لیرنګس والا حصه کې کیږي. دغه شانې د لیرنګس حصې نه بیا هوا چې دا ټریکیا والا حصې ته راځي. ټریکیا چې دا نو دا د ریسپیریټري سیستم هغه سره چې دا د لیرنګس نه سٹارټ شوي د برونکای پورې. دغه شانې د ټریکیا حصې لینګ چې دی هغه 5 انچ دی. ټریکیا والا حصہ په سی شیپډ رنګز باندې مشتملي او دغه رنګز چې دي هغه د کارټیلیج نه جوړي. دغه رنګز تعداد چې دی د 16 نه د 20 پورې. سی شیپ رنګز په دې شکل کې یعنی په سی شکل کې او دا شانې د دې رنګز مین فنکشن په ټریکیا کې دی چې کله د ایر پریشر په ټریکیا والا حصہ باندې سیوا شي نو دغه سی شیپ کم رنګز چې دي هغه په اسانۍ باندې ټریکیا والا حصہ چې دغه اوپن کوي او په اسانۍ باندې هغه پریشر چې دی د ایر هغه برداشت کوي. دغه شانې ټریکیا والا حصہ چې دا انټرنلی په دې کې دننه سایډ ته سیلیا چې دی هغه موجودي او دغه شانې میوکس چې دی د هغې سیکریشن کیږي. دغه شانې د سیلیا فنکشن دا دی چې کوم ډسټ پارټیکلز یا بلغم وغیره هغه د سیلیا په ذریعه باندې د ټریکیا نه بهر ته خارجېږي. دغه شانې هوا په ټریکیا والا حصہ کې میوټ شي یعنی نمدار شي او د دغه سره سره هوا چې دغه وام شي
د هوا فلټریشن هم په ټریکیا کې کیږي او دغه شانې د هوا کلینینګ چې دی هغه هم په ټریکیا ولیسه کې وشي او دغه شانې ټریکیا ولیسه چې کله لنګس ته نږدې شي نو دا ټریکیا چې دا ډیوایډ شي په 2 برانچز کې دغه 2 برانچز ته برانکای ویل کېږي دغه شانې یو برانچ دی هغه رائټ لنګ ته انټر کیږي او دغه ته رائټ برانکس ویل کېږي دغه شانې یو برانچ دی هغه لیفټ لنګ ته انټر کیږي او دغه ته لیفټ برانکس ویل کېږي په برانکس کې کارټیلیج نه جوړ رنګ چې دی هغه موجودي خو دغه رنګ سایز چې دی هغه د ټریک یا د رنګز نه وړوکی یعنی دغه رنګ چې دی په سایز کې سمالي دا شانې د برانکس په ذریعہ باندې ایر چې دی هغه لنګس ته انټر شي برانکس چې کوم لنګس ته انټر شوی دغه ډیوایډ شي اینڈ ری ډیوایډ شي او انتهایی سمال ټیوبز د ایر جوړي چې دغه سایز کله د 1 ملي میټر یا دغه نه کم شي نو به دغه ایر ټیوبز ته برانکیوز ویل کېږي دا شانې لنګس چې دی پاره کې ایر سیکس موجودي چاغه ته الویلای ویل کېږي دغه برانکیول چې دی هغه د الویلای په کلسټر کې کولاویږي لکه تاسو دلته وګورئ دا د الویلای کلسټر دی او دا برانکیول دی چې هغه په دې کلسټر کې دننه کولاو شوی دی دغه شانې د دې برانکیول په ذریعہ باندې پریش ایر چې دی هغه الویلای ته راشي د الویلای سنگل ته الویلس ویل کېږي د برانکیول په ذریعہ باندې الویلس ته فریش ایر راشي په دغه فریش ایر کې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن لوی او دغه شانې د اکسیجن کنسنټریشن پکې های دغه شانې د الویلس نه غیر چاپیره د کیپیلریز نتورک چې دغه موجودي او په دغه کیپیلریز نتورک کې دننه ډي اکسیجنیټډ بلډ چې دغه موجودي په دغه ډي اکسیجنیټډ بلډ کې دننه د اکسیجن کنسنټریشن لوی او دغه شانې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن پکې های د الویلس او د کیپیلریز په منځ کې د ګیسونو تبادله کېږي د ډیفیوژن په ذریعہ باندې ډیفیوژن څه ته وایي هغه پروسس چې په هغه باندې د هغې په ذریعہ باندې د هایر کنسنټریشن نه مالیکولز لوور کنسنټریشن ته ځي دغه پروسس ته ډیفیوژن ویل کېږي لہذا په الویلس کې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن چې دی هغه کم دی ځکه چې په الویلس کې پریش ایر موجودي او دغه شانې په کیپیلریز کې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن چې دی هغه های ځکه چې په کیپیلریز کې کم بلډي هغه ډي اکسیجنیټډ بلډي دغه شانې د کیپیلریز نه کاربن ډای اکساید چې دی یعنی د هایر کنسنټریشن نه هغه الویلس ته لاړ شي ځکه چې په الویلس کې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن چې دی هغه لوی دغه شانې ډیفیوژن عمل وشي دغه شانې په الویلس کې پریش ایر موجودي په هغې کې د اکسیجن کنسنټریشن های او دغه شانې په کیپیلریز بلډ کې د اکسیجن کنسنټریشن لوی لہذا ډیفیوژن عمل کېږي او د الویلس نه اکسیجن چې دی هغه د کیپیلریز بلډ ته راځي دغه شانې د ګیسونو تبادله د ډیفیوژن په ذریعہ باندې وشي ریسپیریټری سیستم ان هیومن مختصرا بیانو ریسپیریټری سیستم ان هیومن ریسپیریټری سیستم څه ته وایي هغه سیستم چې د هغې په ذریعہ باندې د ګیسونو تبادله کېږي د لیوینګ تھنګ د باډي او د انوایرمنټ په منځ کې دغه سیستم ته ریسپیریټری سیستم ویل کېږي د انسان ریسپیریټری سیستم په دوو حصو باندې مشتمل دی نمبر 1 ایئر پیسیج ویز نمبر 2 لنگز ایئر پیسیج ویز څه ته وایي د ریسپیریټری سیستم هغه ټیوبس چې د هغې په ذریعہ باندې اکسیجن لنګس ته ننوځي دغه ټیوبس ته ایئر پیسیج ویز ویل کېږي دغه شانې ایئر پیسیج ویز چې دی هغه په مختلفو حصو باندې مشتملي نوز ایکسټرنل نوسټرلز دغه شانې نیزل کیویټیز انټرنل نوسټرلز پیرنګس لیرنګس گلاټس ایپیګلاټس ټریکیا
برانکای برانکیولز الویلای د تمام د ایر پیسج ویز چې دي د هغې حصې دي. دغه شانې دویمه حصه چې ده د ریسپیریټري سیسټم هغه لنګز دي. نو د انسان په جسم کې 2 لنګز موجود دي. دا لنګز د انسان په جسم کې په چیسټ کیویټي والا حصه کې موجود دي. یو لنګ د چیسټ کیویټي یعنی د باډي رائټ سایډ ته موجود دي چې هغې ته رائټ لنګ ویل کېږي. دغه شانې یو لنګ چې دی هغه د جسم لیفټ سایډ ته موجود دي چې هغې ته لیفټ لنګ ویل کېږي. په لنګز کې د الویلای تعداد چې دی هغه تقریبا 300 میلیونز پورې. دغه شانې په یو لنګ کې د الویلای تعداد د ایر سیکس تعداد د 150 میلیونز پورې. دغه لنګز چې دي دا سپنج نمای او دغه شانې لنګز چې دي د هغې نه ګیر چاپېره ډبل ممبرین لیر تاوي چې هغې ته پلیوره ویل کېږي. د ډبل ممبرین لیرز په منځ کې فلویډ موجود دي چې هغې ته پلیورل فلویډ ویل کېږي. دغه شانې د لنګز ویټ چې دی هغه د 650 ګرامز نه والا د 700 ګرامز